دویم حکم بس بیانی واللذان او هغه دو سړي یاتیانها چې دسی کار وکي سکار وکي هغه دو سړي چې هغه بدکاری وکي د لوط علیه السلام د قوم والا عمل وکي منکم لتاسنا فآذوهما نو تاسو دې ته تکلیف ورسوي د دواړو ته تکلیف ورسوي تفسیر جلالین لیکلي دي چې تکلیف څه مطلب دی ملامت کوي او پلتو او په بوټانو او په چپلو باندې اوخه تفسیر جلالین فآذوهما تاسو دې ته تکلیف ورسوي دا کم سړی چې د سړی سره بدکاری وکي قوم لوط والا عمل وکي نو دی پلتو باندې اوخه تفسیر جلالین او بعض مفسرین وی د بعض فقهاو لکه امام شافعی رحمه الله فرمایي چې د دې مطلب دا دی چې تاسو دواړه خدا شادي شوده وي دواړه رجم کې او غیر شادي شوده وي دواړه ته کور امام شافعی رحمه الله فرمایي چې کومه سزا د زنا ده هغه دا لواتوت چې دی لواتوت د په زنا باندې قیاس کړل چې کومه سزا د زنا ده نو دک سزا دا د لواتوت امام شافعی رحمه الله فرمایي او دغه رنګ بعضی احادیثونه معلومیږي مشکات شریف کې حدیث کې فرمایي چې دا دواړه قتل کړي کم سړی چې د سړی سره بدکاری وکړه دا دواړه قتل کړي شي دغه رنګ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه منقول دي د حضرت علی رضی الله عنه د ارشد د نور صحابه په مشورې سره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سوځولو حکم ورکړو چې دا کم سړی چې د سړی سره بدکاری کړه د دواړه اوس وځوي او ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د دې سزا ده ځکه قرآن مجید کې د دې سزا نه د شریعت د دې سزا نه د مقرر کړي د په قاضي باندې پرېښه ده چې قاضي ولا کومه سزا مقرر کړه ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دې سزا ده چې دې اوچت په خار کې به اوچت محل وګورئ هغه ته به دواړه اوخې جوړي فاعل او مفعول دواړه او د هغه ځای نه به رالاړه کې مړه به کې په دې طریقه باندې به مړه کې دغه رنګي امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دې سزا ده چې یو پیرته د شکار وشو نو قاضي به ورله سزا ورکړي بادشاہ وقت په خصزا ورکی او به وخی او په دویمه پیره وکړو نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دی بیا قتل کوي دومره خطرناک سزا ده دومره خطرناک عمل دی چې د دې سزا چې کوم دی شریعت نه د متعین کړي امام شافعی رحمه الله په زنا باندې قیاس کوي هغه چې کومه سزا د زنا د دک ده ده او زموږ نور فقها هغه په اختلاف نو مختلف سزاګانې مختلف وختونو کې چې کوم دی ورکړل دي شي خطرناک عمل دی نبی علیہ السلام فرمایي لا ينظر الله الى رجل الله بدغه کستا د رحمت په نظر باندې اونګوري هغه سړی ته اتا رجلا او امراه فی دبرها چې دی یو سړی ته راشي یا یو خزه ته د شاده طرف خپل بیبي ته هم د شاده طرف نه راځي کم ځای چې د شهوت پوره کولو لپاره الله نه دی جوړ کړي هغه ځای کې به شهوت نه پوره کوي او کو دغه ځای کې د شهوت پوره کو الله رب العزت دغه کسته د رحمت په نظر باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د وو اسمانونو د پاسنه په وو قسم کسانو باندې الله رب العزت لعنت یو کس پاغه وو قسم کسانو کې دسه دي چې پاغه باندې الله رب العزت درې پیری لعنت کړي او درې پیری په لعنت کړي هغه کم کس دی نبی علیہ السلام فرمایي من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون درې پیر نبی علیہ السلام فرمایي چې په دې کس باندې لعنت کوي هغه سړی باندې لعنت کوي الله چې کم سړی د قوم لوط په شان عمل کوي ودا ملعون دي چې کم سړی د قوم لوط په شان عمل کوي دا ملعون دي حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې څلور قسمه کسان دي چې دی سحر د الله په غضب او په لعنت کې وسی او ماخام د الله په غضب او په لعنت کې وسی یو هغه سړی چې دی خپل ځان د خزو په شان دی جوړي سړی دی او دی خپل ځان د خزو په شان دی جوړي په دې باندې د الله رب العزت سار لعنت را وریږي ماخام سارم دی د الله په غضب کې وسی ماخام د الله په غضب کې وسی کریم هغه سیزو چې خوشبوئی نه کوي او رنگ چې کوم دی ور کوي خیز جوړي دا د خزو د پاره سړو د پاره اوس الکانوم کریم مګي دا کریم چې یو سړی مګي دی ځان د خپل خزو په شان دی جوړي په دې سړي باندې الله سارم لعنت راوړيږي ماخام په لعنت راوړي دغه رنګي نور عملونه چې هغه د خزو دي او سړو خپل کړی دي نو په دې د الله او دغه رنګي کمی خزه چې هغه خپل ځان د سړو د پاره جوړي سړو په شان دی جوړي په هغه هم د الله
سحر هم د الله په غضب کې اوسي او ماښام هم د الله په غضب کې اوسي. دریم هغه کس دی چې کم سړی د زناورو سره بدفعلي کوي، دا کس هم د سحر د الله په غضب او په لعنت کې اوسي او ماښام هم د الله په غضب او لعنت کې اوسي. او څلورم هغه سړی چې هغه د سړي نه خپل خواهش پوره کوي، خپل شهوت پوره کوي. نو دا څلور قسمه کسان داسې دي چې دوی سحر او ماښام هم د الله په غضب او د الله په لعنت کې اوسي. دا ډېره خطرناکه ګناه ده. ورته قوم لوط د لوط علیه السلام په نورو قومونو باندې یو عذاب راغلی دی او دا دومره خطرناک عمل دی د قوم لوط، یعنی د لوط علیه السلام قوم چې دی په دې باندې په یو ځای باندې 3 عذابونه راغلي. دا دومره خطرناک عمل دی.